که یو خاون خپلی بیبی ته دا سونه یا چاندي ورکي او دو سره په دغه وخت کې دا الفاظ ویل چې دا ستا مہر دی واخله یا دا تا ته تحفه ده هدیه ده نو چې هغې کله قبضه پې وکړه بس دا اوس د هغې ملک وګرځېدو خاوند دپاره دوباره د دغې سونې د دغې چاندي مطالبه کول جایز نه دي دا اوس د ښځې خپل ذاتي ملک دی همدغه وجه ده چې کومه سونه یا چاندي دي زنانه ته په مهر کې ورکړي نو د هغې د زکات ټول معاملات د ښځې په ذمه باندې دي کال چې پوره کېږي د دې زکات په ښځه لازم دی په سړي نه دی لازم هغه ځان له خبره ده چې د ښځې سره د مرستې په بنیاد د اسانۍ په بنیاد چې مدد ورسره وکړو ته ولله ادایګي وکړې نو دا هم جایز ده خو لیکن کو یوه زنانه د خپلې سونې چاندي زکات نه ادا کوي نو عند الله به دا زنانه مجرمي سړی به مجرم نه وي ځکه دا د زنانه ملک دی د سړي ملک نه دی زمونږ په عرف کې دا هم ګورې د سړي ملک ګڼلی کېږي هغې له په مهر کې هم یو څیز ورکي هم وایي چې ما سره وي 15 تولې سونه ده او خپل زکات نصاب کې شاملی داسې نه ده دا به د ښځې د زکات په نصاب کې شاملیږي مهر د هغې مستقل حق دی او که تحفې په طور دی ورکړي هم دا د هغې حق وګرځېدو هم ته مطالبه نشه کولی ها البته یو ټکی دی عاریت د فقه په اصطلاح کې چاله مفت یو څیز ورکول د چند ساعت دپاره د یو څو ورځو دپاره چې ته ترې فایده واخله زمونږ په دې عرف کې پښتانه اکثر داسې کوي د غربت په بنیاد غریب وي سونه چاندي نشي جوړولی نو د خپل واده پوره کولو دپاره خلکو ته د ښودلو دپاره د یو ملګري نه سونه واخلي سیټ ته واخلي چې زه به پې د خپل واده اټینډ کم بیا به زه تاله درکړم د یو میاشت دپاره 2 میاشتو دپاره نو چې کله دا سونه چاندي دا ښځې ته ورکوي نو دغې وخت کې وضاحت ضروري دي ورته وبوي چې دا سونه ستا د مهر نه ده دا ما فی الحال د خپل دوست نه راغستې ده د یو میاشت په نیټه باندې تاله به زه جوړوم چې کم مهر مې لیکلی دی دا به زه تاله جوړوم خو لیکن یو میاشت ته کله د دې نه فایده واخلې میلمانه رخصت شي د خلکو نظرونه غایب شي دا به ته ماله واپس راکړې دا به زه خپل دوست له واپس ورکوم نو کو چرته په داسې انداز ولا سونه چاندي خپلې بیبي له ورکې نو واپس ته مطالبه کولی شي خو بس دا قانون یاد ساته چې خپلې بیبي ته څه ورکې وضاحت ورته کوه کو د تحفې په طور یې دا تا ته تحفه د خوشحاله بم شي کو مهر وي د هغې وضاحت هم ورته وکړه او که نه دغه طریقه وي عاریت دپاره د چند ورځو دپاره استعمالولې د دې وضاحت هم ورته وکړه چې بیا وروسته اختلاف جوړ نه شي زموږ په عرف کې دا وي وضاحت نه کېږي ښځې ته خو ښکلی سیټ پیش کړي هغه دا ګمان وي چې دا خو زما دی خوشحالی میاشت پس ورته خاوند وایي چې دغه سیټ خو ما د بل چا نه راغسته نو د ښځې او د خاوند منځ کې بګاړ پیدا شي چې دی رانه اوس پسه چل خرڅوي هغه وخت کې زمونږ سترګې تورې کړه اوس یې رانه واپس اخلي نو د دې دپاره ضروري دا دی چې اول کې ورته وضاحت وکړه البته یو سړي خپلې زنانه ته خپلې بیبي ته سونه یا چاندي ورکړه خو نه یې ورته ده وویل چې دا ستا مهر دی دی هم ورته ونه ویل چې دا ستا دپاره تحفه ده نه عاریت هېڅ وضاحت یې ونه کړه همداسې سونه چاندي ورکړه په دې صورت کې فقها فرمایي چې عرف ته به ګورو زمونږ معاشره څه وایي دې باره کې نو زمونږ د پښتنو عرف دا دی چې کله ته بیبي له بغیر د څه وضاحت نه یو څیز ورکې نو دا تحفه ګڼلی کېږي سونه یا چاندي یو عمل دی ولا جوړ کړی دی یو ګوتمه دی جوړه کړې ده بیبي له دې ورکه نو دا تحفه ګڼلی کېږي او تحفه کې چې کله هغه پې قبضه وکړي بس دا د هغې ملک شو دا د هغې اختیار شو اوس تو د دې نه مطالبه نشه کولی نو د فساد نه د بچ کېدو په بنیاد چې د ښځې او خاوند په مابین کې مستقبل کې خفګان پیدا نشي اول نه وضاحت ضروري دی په دې نکاح فارم کې یوه خانه ده پای کې لیکل شوي چې ماهانه اخراجات دا په سړي باندې لازم دي